عزتمنو مسلمانانو د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معراج واقعا او باغی کې حکمتونه د عبرت خبرې د امت لپاره درس او احکام د سیرت په سلسله کې په تیرو جمعو کې بیان شو. سره د دې هر څه د مکې کافر او مشرکین هغه منونکي نو تاسو ته تیره جمعه پته ولګېده چې د معراج په واقعه کې هغه تپوسونه وکړل چې د هغې جوابات په ظاهر مشکل وو، لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبرو د سپینګیري ته دا ځای پرېږده چې دلته کښېني. تا خوښ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبرو چې څه تپوس به کافر کولو جواب به ورکول. دا ټول جوابونه یې ورکړل، سره د دې دی ووی چې دا د سحر کړی دی په موږ باندې او ایمان قبول نکو. پیغمبر علیه السلام لس کاله په دې کې تیر کړل، مایوس شو د دی نه. نو بیا چې به کوم قبایل په موسم حج کې مکې مکرمې ته راتلل، بیا به هغوی ته دعوت ورکولو د اسلام. موسم حج نه مراد ایام حج دي، په کومو ورځو شپو کې چې حج کېږي. نن سبا چې دا کومې ورځې شپې چلیږي روانې دي، دا موسم حج. او مسله دا ده لکه څنګه چې د مزد لپاره خپل وخت دی، د هغې وخت نه مخکې مزد نه ادا کېږي، او چې وخت تیر شي نو قضا شي. دغه رنګې د حج خپل ایام دي، هغې ورځو نه وړاندې حج نه ادا کېږي، او هغه ورځې چې تېرې شي نو بیا حج نه ادا کېږي، بیا به بل کال ته انتظار کوي. او داسې د شوال، ذوالقعده او د ذوالحجې د میاشتې 10 ورځې، 2 میاشتې 10 ورځې دا ایام حج دي، دغه ته موسم حج. د جاهلیت په زمانه کې به خلک حج ته راتلو، د کافرو و مشرکینو دورو د خانه کعبې تقدس او د هغې احترام د خلکو په زړونو کې وو، او هغوی به د الله د راضي کولو کوشش کولو، اگر که طریقه و لارې غلطه وه. او چې کله سړی ایمان محفوظ نه کړي، کفر و شرک مبتلای، نو چې عباداتو سره خدای راضي کوي، نو الله جل جلاله د خپل راضي کولو دا طریقه نه ده ښوولې. دا یاد ساتئ، بعضې خلک په مختلفو طریقو باندې الله راضي کوي، د الله سره محبت وي، لیکن لار هغه اختیار کی چې کومه الله جل جلاله نه ده ښوولې. الله جل جلاله سره محبت دا ایمان دی، او د الله راضي کول مقصود او مطلوب او مامور دی. لاره هماغه ده چې کومه الله جل جلاله ښوولې ده، او دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله بیان کړي ده. که یو سړي ته ووایي چې مونځ فرض دی او دی مونځ کوي، خو د اودس نه کړی، چې ورته وایي اودس نو دی وایي زه مونځ کوم، زما زړه پاک دی، اودس ته څه ضرورت دی؟ نو الله جل جلاله په دې مونځ باندې نشي راضي کولی. هندوس تړی خدای ناراضه، کپړې نجس دي، جنابت په حالت کې دی، او داسې یو کو غسل نه کوي مونځ کوي، نو دا د الله د راضي کولو طریقه نه ده. نو جاهلیت په زمانه کې به خلک حج ته راتلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې قبایلو څخه، دې وفودو څخه، دې قافلو سره تلو، 15 کسه، 2 کسه، 10 کسه، 20 کسه،
او اسلام به دای باندې وړاندې کولو، دای ته به دعوت ورکولو. هو دا چونکې د بهر خلکو کېدای شي چې بدای کې څوک پیدا شي، یو نیم کس دغه دوران کې مسلمان شوی دی، په بارنو خلکو کې هم د هغې وجه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ترو چې هغه کافر و مشرک او د هغه تذکره څو غاري شوي ده، ابو لهب، د ده خپل نوم عبد العزا ابن عبد المطلب، دا د عبد المطلب صاحب زوی دی، لکه څنګه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پلار عبد الله صاحب د عبد المطلب زوی دی. دا ابو لهب عبد العزا ابن عبد المطلب د عبد الله صاحب ورور دی. اوس کافر او نه صرف کافر او مشرک و بلکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن و، سخت دشمن و، قتنه و وسره. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قبایل پراتو، نن سبا خو رهایش په هوټلو کې دی چې حاجی صاحب لاړ شي. هغه زمانه کې د مکې آبادی دا محصور آبادی وه. نن سبا چې څومره مسجد حرام دی، د مکې مکرمې بنیادی آبادی دغه وه، او بیا د مسجد حرام نه باب السلام طرف ته او یو خوا بل خوا بهر یو نیم کور و بس. د مکې آبادی په دغه جبل قبیس، جبل قیقعان، جبل خندمه، په دغه غرونو ترمنځ واقع وه. خلق چې برال مسافر نه دی، په مینا طرف ته په دې لارو کې خیمې ځان ته خخې کې په هغې کې وپراتو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغې خیمو طرف ته ووت. دومره سختې تېرې کړي دي په ځان باندې، صرف او صرف د هغې فریضې د ادا کولو دپاره موږ باندې مس فرض دی او په اسانه توګه هغه کېږي او پوره مزونه نشي کولی. په زکات کې را باندې 40 روپۍ فرض ده، هغه نشو ورکولی. په ټول عمر کې را باندې یو ځل حج فرض دی چې د چا وس او طاقت وي، الله جل شانه په چا باندې داسې بوج نه اچوي چې وس طاقت یې نه وي، او دا دی نشي کولی وارې ټالې کوي تر دې چې بوډا شي، ضعیف شي، تللی نشي بیا، او بیا د حج په طریقو نه پوهېږي، لسو ته پړس وایي، بیا چې لاړ شي نو بیا ګډې وډې کوي، لیدلي مې دي ډېر. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی چې نازل شو په غار حرا کې، تاسو واقع واورېده. حضرت خدیجه رضی الله عنها ته فرمایي لقد خشیت علی نفسی، الله زه په خپل ځان یریږم. علامه گنگوهی رحمه الله فرمایي چې دا یری د دې وه چې زه به دا فرض منصبي ادا کړی شم که نه، دا ذمهداري چې الله جل جلاله زما په دې اوبو واچور نو دا به ما نه وکړی شي که نه. هسې نه چې زه د الله جل جلاله د حکم په ادا کولو کې او دې فریضه کې پاتې راشم، دا یره اوسه. نو د دې دپاره هر څه په دا ولګولي، آرام، راحته، شپه او ورځ، د بل پیغورونه، خبرې، دشمني، دا هر څه په خپل ځان غشتو چې د الله حکم سره ته ورسېږي. نو خیمو ته به ننوتو مبارک، یو خیمې ته به لاړو، هغې ته به دعوت ورکو، بلې ته به لاړو، ورپسې به ابو جهل متصل لګېدلی و. ابو جهل دغه تری د به هغه خیمې والا ته وی چې ګوره خیال ساتئ د ده په خبره عمل ونه کوي، دی تاسو د عزا او د لات او د منات د عبادت نه اړئ او تاسو په بدعاتو کې مبتلا کوي او گمراهی طرف ته مو بیایي، ستاسو اصل لارې نه تاسو وړئ. دی به ورپسې لګېدلی و، دا د مکې په سردارانو کې. نو خلکو به مختلف جوابونه ورکول، څوک خو به چپ او خاموش پاتې شو. او دا یاد ساتئ چې خبرې یې اثر کوي، که ښه خبره یې هغه اثر کوي او چې بده خبره یې هغه اثر کوي. د بدې خبرې د اورېدو نه، د بد سړي د گفتار نه ځان ساتئ. بد مجلس کې مه کښېنه، د هغې اثر وي. ښه مجلس کې کښېنه، د هغې اثر وي. الله جل جلاله که ستا په قسمت کې هدایت لیکلی نو الله پاک به تا صراط مستقیم باندې روان کړي. د چا خبره به ستا دپاره باعث وګرځي، سبب وګرځي. ښه خبره اوره همیشه، د بدې خبرې د اورېدو نه ځان ساته.
انسانی شکل کې ستا هغه مرګره هغه عزیز رشتہ دار ستا شیطان دی چې تا ښه صحبت ته نه پرېږدي، او هغه په انسانی شکل کې ستا شیطان دی چې یو غلط کردار او غلطې عقیدې کس ته تا بوځي چې راشه د خبرې واوره، هغې نه ځان ساته. نو ابو لهب چې به خلکو پسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې خلکو ته تلو نو خلک به اوړېدو، څوک به خاموش شول، چپ به پاتې شول. چا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په نرمه او پسته کې جواب ورکو، چا به سخت جواب ورکو، کنځلې به یې ورسره وکړي، مختلف صورتونه. ایاس ابن معاذ دا د اوس کس دی، یو څو نوجوانان دی د مدینې منورې نه راغلي وو، او دی سره چې کوم دی نو د دی مشر ابوالحیسر د هغه نوم دی، هغه ورسره و. دی په دې نیت مکې ته رالل چې مونږ مکې ته لاړ شو، او دا حضرت زمونږ دشمنان دي، نو چې د مکې د خلکو نه مونږ مدد او تعاون وغواړو. نو د دې ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تپوس کوي چې څنګه راغلی، کوم ځای نه راغلی، وایي چې فلان کې ځای نه. دغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتظار کولو چې د بهر نه څوک راشي او هغه ته د اسلام دعوت وکړي. وایي د یثرب نه راغلي او هغه زمانه کې مدینې ته یثرب وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل څه مقصد د بهر راغلي؟ وایي چې دلته کې قریشو کې خپل حلیف او ملګري پیدا کوو د خزرج خلاف. وایي زه تاسو ته د دې نه بهتره خبره ونه ښیم. وایي څه خبره ده؟ وایي هغه دا ده چې د الله سره څوک شریک مه ګرځوئ، الله جل جلاله یو الله باندې ایمان راوړئ، او زه د الله پیغمبر یم او ما د الله پیغمبر ومنئ او زما خبره ته غوږ کېږدئ. نو چې کله یې داسې څه خبرې وکړي نو ایاس ابن معاذ هغه یو زلمی و په دی کې، هغه وایي دې نورو ملګرو ته چې دی خو خبره دا سړی ډېره مزېداره خبره کوي، او دې کې ګورې موږ ته غټه فایده ده، او چې الله جل جلاله زموږ ملګری شي نو په دغه خلکو باندې به بیا وډ راځو. نو هغه چې کوم مشر ابوالحیسر هغه داسې یو موټی شګې راواخېستی او د ایاس ته یې په دې مخ راوویستی چې دروغ وایې، مونږ دې دپاره نه یو راغلي مکې ته. دغه ایاس ابن معاذ رضی الله عنه مسلمان شو په دې پینټ په دې جماعت کې، مختصر جماعت دی چې مدینې منورې ته تللی دی واپس. نو د ده مرګ بیا کلمې سره راغلی د چې سا وته نو لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر دغه یې په دې کې ساوتي ده. کوم سړی چې هغه ایمان خپل کړي او په دې زړه کې کوس کړي نو د هغه به دغه خاتمه په احسن طریقې سره کېږي. یاد ساتي، ایمان محفوظ کوي. دا یو خبره ته کوم چې نن سبا په خبره کې د سړي نه ایمان ځي، ایمان حفاظت کوي، ایمان محفوظ کوي. ته به خبره کوې د دې خولې نه نن سبا معاشره کې داسې خبر روزي چې ایمان د سړي نه ځي، او داسې حرکات کېږي په مجالسو کې چې ایمان د سړي نه ځي. په کفر کول دا کفر دی، په کفر باندې راضي پاتې کېدل دا کفر دی. کفر کوونکي سره ملګرتیا کول او هغه خوښول سره د کفره او هغه ته د برکت دعا کول دا کفر دی. دا خبرې د ځان نه دي، د قرآن پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې رضا بالکفر دا کفر دی. ته کفر نه کې، یو سړی کوي ته وایي چې دا ټیک دی، دا رضا بالکفر کفر. ته به خبر نه تا نه به ایمان وتی، د خپل ایمان حفاظت کوي. ایمان سرمایه چې آخرت ته لاړه نو زنا، شراب نوشي، حرام، ډکیتی دا به راته معاف شي او جنت ته به آخر کې لاړ شي. او چې څومره مزونه او عبادات یې کړي ایمان دې محفوظ نه کو نو دا به وي سره د دې به همیشه په جهنم کې پروت دی. الله دې مونږ وساتي. ایاس ابن معاذ رضی الله عنه په آخر کې کلمه نصیب شو. په دې باندې ټول اتفاق ته چې د اسلام په حالت کې تللی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه خیمو کې خلکو ته چې ایمان وړاندې کولو نو یو قبیلې ته دعوت ورکول لپاره لاړو.
حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او حضرت علی کرم الله وجهه وسره. حضرت علی صاحب چې ایمان راوړی نو دا تاسو ته مخکې تیر شوي دی الکو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په پخو سړو کې چې عمر ته ورسېږي نو د ایمان راوړی دی. اول دا دواړه حضرات وسره دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو نو یو قبیله ده بنو زهل ابن شیبان قبایل و هغه زمانه کې دا قبیله راغلي و په مینا کې ودی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ترتیب مطابق دی قبیله والو څخه لاړو. د دې دوه مشرانو مفروق ابن عمر، هانی ابن قبیصه، دا ټول کافر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دای څخه لاړو چې دای ته اسلام وړاندې کی، دای ته ځان وړاندې کی، ګوره کدی قبول کو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه وسره د څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا حضرات ورسېدل نو مفروق ته وایي چې تاسو سره خبرې کولې. ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبره شروع کړه، وتا ته د محمد رسول الله د نبوت او رسالت خبر نه دی را رسېدلی؟ هغه ورته وایي چې را رسېدلی دی. وایي دا ما سره چې ولاړ دی دا محمد رسول الله دی او دی د دین اسلام په باره کې تاته دعوت درکړي. دغه مفروق ابن عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته متوجه شو، ورته وایي چې ای د قریشو وروره وایه ته څه وې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زه دا ویم چې زه د الله پیغمبر یم او الله جل جلاله یو دی، هغه شریک نه لري، صرف د هغه بندګي کوئ او زما پیغمبري ومنئ. بیا یې ورته وایي ته کومو څیزونو طرف ته دعوت ورکوې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په د سوره انعام آیات واورول چې د هغې ابتدا د دې ځای نه وه، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بی شیئا وبالوالدین احسانا، تر لرې پورې دا آیات چې په دې کې د مور او پلار سره د احسان تذکره ده او ولا تقتلوا اولادکم من املاک، بچي به خپل نه قتلوئ. هغه زمانه کې به کافرو بچي قتلول او ټولې ښې خبرې وي، اخلاق حسنه و پکې. نو دغه مفروق ابن عمر باندې اثر وکړو، زړه ته خبرې کوزې شو. دا یاد ساتئ چې د هر انسان په فطرت کې په بدن کې الله جل جلاله داسې ماده اچولې ده چې د ښه خبر واوري نو زړه یې هغې طرف ته راغب شي. دی وایي دا ټیک ده، دا د هر یو انسان په بدن کې شته. لکه څنګه چې په مقناطیس کې قوت ته مقناطیسي او اوسپنه کې هغه صلاحیت ته چې مقناطیس ځان ته راکاږي، لرګی نه راکاږي، کاڼې نه راکاږي، اوسپنه راکاږي. دغسې د هر انسان په فطرت کې د ښې خبرې زړه ته د کوزېدو دا استعداد او صلاحیت الله جل جلاله اچولی دی. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، هر یو نفس د الله جل جلاله فجور د فسق فجور ماده د شر دایم پکې اچولی ده، وتقواها او د خیر ماده هم پکې اچولی ده، دواړه پکې اچولی. فرښتو کې صرف د خیر ماده ده، د شر ماده پکې نشته. په انسان کې د خیر او د شر دواړو مادې دي. د ښې لارې باندې تللی شي او دی په خرابه لاره هم روانېدی شي. نو مفروق ابن عمر وایي چې په الله مې د قسم وي دا کلام خو دروغ نه ښکاري راته او دا څومره ښکلی کلام دی. نور سره ته ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا آیت کریمه تلاوت کو، ان الله یأمرکم بالعدل وان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون. الله جل جلاله تاسو ته امر کوي د عدل او د احسان. د عدل او احسان دوه ټکي داسې دي چې په دې کې ټول دین داخل دی. نو چې دا یې واورېدل نو دی وایي چې دا خو ډېر ښکلي اخلاقو طرف ته دعوت ورکوې، خو یو خبره یې وکړه، هغه دا چې وایي زه د خپل قوم سره ما صلاح نه کړي نو تر هغې پورې زه ایمان نشم راوړی، زه به د خپل قوم سره صلاح کوم. یو دویمې دا ووایي چې مونږ د کسرا ماتحت یو او کسرا سره زمونږ ګډ جوړ دی، هغه سره متعلقات دي.
نو که زه بغیر د هغه د خبرو نه ایمان راوړم او اسلام قبول کم نو کېدای شي زما نه هغه ناراض شي. نو د دې دوو خبرو د وجې نه د دا جواب ورکو اسلام قبول نو کو خاص سره به کړو. دې نه دا معلومه شوه چې بعضې تعلقات هغه انسان هدایت ته نه پرېږدي، خو صحبتو کې به کینی، خو خلکو سره به ناسته پاسته کوي، خو مجالسو کې به ناسته کوي، لیکن شاته د تعلقات د بعضې داسې مجالسو سره دي چې هغه یې نه پرېږدي. هغه تارونه به شلی، هغه مزي به پرې کوې، هغې نه پس به دلته ستا تعلق نښلي. دا به تا ته فایده درکوي چې تر څو پورې هغه تعلقات وي چې کله سړی واپس لاړ شي نو هغې نه غلطی معاشرې سره تعلق مضبوط ساتل چې د دې معاشرې نه خو اوزم نه کله کله سړی د هدایت نه ایثار کړي. هغه دغسې د غلطو خلقو سره تعلق ساتل کله سړی هغه د هدایت نه ایثار کړي، هغه به پرېږدي، بیا به د الله جل جلاله سره مزي او تعلق مضبوطېږي. نن سبا د کافرو ملکونو سره د یهودو سره د نصاراو سره زمونږ د حکمرانانو د قوم او د ملت او د ملک د مشرانو تعلقات وي. هغه تعلقات یې کله کله ایمان ته سلب کړي، دې خبر نه دین په داو لګي، ایمان په داو لګي، مسلمانان په داو باندې لګي او د مسلمانانو املاک په داو لګي، خو هغه کس نه راضي کوي ځکه چې هغه سره مې تعلق دی چې هغه خفه شي ما ته نقصان را رسي. دغه کس مفروق ابن عمر د اسلام راوړون دغه شی معنی شو، زړه ته اسلام کوشو، قرآن کریم د آیات به ورخښ شو، خو دغه تعلقاتو د وجې نه هغه پاتې شو. حضرات چې چا اهل سیر دي سیرت یې لیکلی دی، هغه یې مو یو چېرته په احادیثو کې هم د ده په باره کې چې څومره د صحابو کتابونه د ده نوم نشته مفروق ابن عمر، دې نه معلومیږي چې د اسلام نه دی قبول کړی، د هغې رکاوټ دا ګرځېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم دته جواب ورکو چې الله جل جلاله د خپل دین حامی دی، هغه به د خپل دین مدد په خپله کوي، هغه چاته محتاج نه دی. والله هو الغنی الحمید، او الله جل جلاله چاته محتاج نه دی، بے پروا دی، هغه حمید دی، ستوده صفات دی. مطلب دا چې د چا مدد ته الله جل جلاله محتاج نه دی، د الله دین محتاج نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین واپس شو، په بهرحال بعضې به داسې وو چې هغه به خبره واورېده او ښه جواب به یې ورکړو، لکه د جواب نرم ورکړی و، سخت جواب نه. بعضې به داسې وو چې هغوی بس پورې ستغې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وو، او بعضې داسې وو چې هغوی به ورته یو قبیله راغله، نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته لاړو، نو چې کله هغوی سره خبرې وکړې نو هغوی ورته وی د هغوی مشر چې دا راته ووایه چې کله ته بیا لاړ شې د دنیا نه نو بیا به دا خلافت مونږ ته راکې دا مشري، که مونږ ته راکې نو په دې شرط باندې مونږ مسلمانېږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا خو د الله جل جلاله خپل اختیار دی چې چاته یې ورکوي، د الله جل جلاله خپل اختیار دی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تشریف وړو نو حضرت ابو بکر صدیق سے ورپسې خلیفہ دی، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلافت هغه ته نه دی سپارلی چې ته خلیفه ما وټاکلی واخلې. البته الله جل جلاله په هغه کې صفات داسې پیدا کړي وو، په هغه کې صفات داسې پیدا کړي وو که ګوته یې پېښې ویلی وی نو دا خبره دغه نه وه، خلاف شرع نه وه د الله پیغمبر، ځکه چې الله جل جلاله په هغه کې داسې استعداد او صلاحیتونه اچولي وو چې هغه د قوم رهنمایي کولی شوه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیابت او د هغې خلافت یې کولی شو. اوس هم چې مسلمانان ځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزه باندې سلام اچوي نو ورسره په هغې روزه کې ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما خښتي، نو دا حضرت عمر سره نوم مونږ اخلو امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنک وارضاک. او چې کله ابو بکر صدیق صاحب باندې سلام اچو د هغې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې
نو مونږ داسې وایو امیر المؤمنین نه وایو السلام علیک یا خلیفة رسول الله ابا بکر صدیق رضی الله عنک و ارضاک سلام دی بتا باندې اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ او نائب ابو بکر نو دا خلافت الله جل جلاله دکې داسې قابلیت داسې علمیت داسې تقوا داسې للهیت داسې اتحاد نسبت اتحادی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چولیو چې بغیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټاکلو نه ابوبکر صدیق سے خلیفہ شو چا وټونه نه دی ورګړي ښه هغه زمانہ کې بادشاہ په وټونو نه جوړېد خو د قوم چې څومره مخوريس خلک او سر براورده او خيار او قابل هغه هستی وي چې د قوم نگرانی او مشري سره دغه سړی کولی شي نن سبا خو د خر او د ټټو د اس د ټول یو برابر که یو سړی لیونی وي او هغه ټاپه او مهر ولګوي د دنیا لیونی راغون شي څوک کامیاب کی نو هغه به کامیاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه د خلافت او د بادشاہ راوستو طریقه دا نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله د دنیا نه تشریف وړو د بادشاہ او د خلافت سپارلو طریقه دا نه حضرت عمر رضی الله عنه چې جوړېدو دا نه شورای پریخي و د شپږ کسان دي د کې عبد الله ابن عمر دی دا د قوم د مسلمانانو هغه ټیم کې اسلامي مملکت تر لری لری تلو وسی شو چرته وډونه نه دي شوی نه په شام کې نه یوځای کې نه بل ځای کې چې دا کسان څه فیصلو کې ځکه چې دا د قوم انتهایی تقوادار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیمات باندې پوي خلق دا غیر ارشادات اغشتون کې خلق دای چې څه فیصلو کنو هغه غلیوي دغه سي رستو را روانه نو عرض میدا کول زما عزتمند شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کسوي چې ماته به خلافت را اسپاره بیا نبی پیغمبر علیه السلام ودوي چې دا خدای الله جل شانه خو خدا چې څوک جوړ کی نو دی ودوي چې ښا موږ به سره شو موږ به جنگيږو او د قریشو د کافرو د غشو د تورو گزارونو په خپل سر او پسینه باندې خرو بیا به بادشاہ کېږي بل څوک نه بده باندې وړي د باز دا څه قسم خلق وي دا هغه خلق وي چې په چا باندې د دنیا محبت دومره غالب وي چې د آخرت او الله جل جلاله ته پام نزي د حیات ساتي اوس په دې دور کې هم چې یو مسلمان باندې د دنیا محبت دومره غالب شي چې د زړه راګیر کی د حق او د باطل د تور او د سپین د روا او د ناروا د حلال او د حرام د جایز او د ناجایز په منځ کې فرق نشي کولای تمیز نشي کولای دغه وخت کې دته هغه کس محبوبي پسندیدای چې کوم دته دنیا ورکي او هغه کس دته مبغوز وي چې کوم دته دنیا نه ورکي اگر څه الله جل جلاله دې زمونږ ایمان محفوظ کړي دجال چې راشي دجال اوس هغه حالات نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه نخې د قیامت دراتلو بیان کړي غدري قسمونو کې دي دا خبره منځ کې کوم ځکه چې ضروری ده یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه را واخلا تر مهدی علیہ السلام راتلو پورې دویم د مهدی علیہ السلام د قیام نه واخلا تر نور د قبلینا او د مغرب نه راختو پورې او دریم علامات د نور چې د قبلین روخي د دینه پس ته قیامت قائد موضوع پورې دا لومبۍ مرحله د قیامت د علامات دا شروع ده او ډیره تیر شي د انتها ته رسیدونکې ده دا لومبۍ مرحله تیرېدو واله ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مبعوث شو یو موقع باندې فرمایي دا ګوته مبارکه داسې کې د صحابه مجمع ته او وی فرمایل انا والساعه كهاتين زو قیامت داسې را داسې نو په دې کې وګورئ داسې یو زما منځ ګوته د یو مسواک ده دا منځ ګوته د مسواک نه لګي سر اوچت دی مطلب دا چې زلګ مخکې راغلم او قیامت ما پسې راغلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعثت دا د قیامت نښه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړل دا بیا د بعثت نښه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر او بل پیغمبر پاغي بس نه راتلل ختم نبوت دا د قیامت او د بعثت نښه د غټه علامه ده بعضی خلک نن سبا ختم نبوت هم نه مانی دی به هغه وخت وشي چې کله قیامت راشي او دی دغه وخت کې لاړ شي دغه وخت به پوي
بیا دینه پس چې څومره پیشګویانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړي دي په هغې کې ډېرې څرګندې شوي دوه د مسلمانانو فرقې به جنګېږي دا به کېږي دا به کېږي ډېرې نښه نښانې تېرې شوې دا مرحله په ختمېدو ده او د مهدي علیه السلام د راوتو انتظار دی او نن دی که سبا دی کېدای شي دا حالات چې کوم جوړېږي په دې کې مهدي علیه السلام راشي هغه به د دجال نه مخکې راځي او د هغه سره به د مسلمانانو لښکر یو ځای کېږي او ځای په ځای به جنګونه کېږي هغه به غلبه مومي بیا چې کله دجال راوځي دجال به د یهودو مشر وي دا یهودي دی او د یهودو مشر دی به د خدایي دعوه کوي او نن سبا چې څومره دا مشینان او دا دغه راوتي نو بعضې نوي نخرې راووتې چې دلته به ته په فرش باندې ناست یې هولوګرام ورته وایي او په هغې فرش نه ګیر چاپېر به تماشګیر ولاړي د دې نه به ناڅاپه زمری راوځي یا به ترې بل یو شی راوځي یا به بل یو شی راوځي ته به دا حقیقت دی هغه به حقیقت نه دجال سره به داسې قسم څیزونه او دا ټول په ځمکه څرګند شوي دي راوتي دي دی به خلکو ته باغونه ښیي چې دا دي ما سره بل طرف ته به د سره اور وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ده اوبه او باغ ما اخلئ د سره چې کوم اور دی هغه واخلئ هغې ته دانګئ دا په حقیقت کې جنت دی او باغ دی نو دا مراحل را روان دي د قیامت تذکرې خلکو پرېښ د دجال تذکرې خلکو پرېښ اسرافیل علیه السلام د سور وهلو تذکرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو کې یو لویه ذخیره ډکه ده دا پرېښ پیغمبر علیه السلام خو به د دجال تذکرې داسې کولې چې صحابه وایي چې زمونږ به دا ګمان وشو کله کله چې دې ونو کې دی دجال نږدې دی دې کجورو دې باغونو کې دی اوس بدرنګ ساعت ته راوځي یعنی داسې مسلمانان د دجال نه یرولي او د دې یرولو مطلب دا و چې خیال کوئ ګورئ دا لکه مار نه چې ځان بچ کې ده نه به ځان بچ کې لکه لړم نه چې ځان بچ کې ده نه به ځان بچ کې لکه زمري نه چې تختې ته واورې چې په دې کلي زمری را دننه شوی دی ته د هغې نه ځان بچ کې بال بچ کې څاروي بچ کې دغسې به د ده نه ځان بچ کې ده ته به نږدې نه ځي نن سبا د دجال چې کومې چیټۍ راوتې دي نو په هغې کې خلک دننه ننوځي نو دی به د دجال نه څنګه پاتې شي نو عرض مې دا کولو چې بنیادي شی چې هغه سړی اړی هغه د دنیا محبت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دې کسانو وی چې خلافت برا کې حکومت برا کې د دنیا وګي د دنیا سره چې د کوم سړی محبت غالب شو د دنیا محبت په پزړه کې نه نوت د الله جل جلاله محبت رستو پاتې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت رستو پاتې شي د ایمان سره محبت رستو پاتې شي د دین اسلام او د مذهب سره محبت رستو پاتې شي د عقیدې سره محبت رستو پاتې شي فکر آخرت دا رستو پاتې شي چې دا په غالب شي نه د باندې بیا د شیطان جال د طاغوت دام د دجال دام هغه آسان چلیږي په هغې کې آسان راګیریږي الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي عرض مې دا کولو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مختلف خلک راتل چا به یو شان جواب چا بل شان په دغه زمانه کې مدینه منوره کې چې نوم د مدینې لا مدینه نو یثرب نوم یو په مدینه منوره کې مختلف قسم خلک پاتې کېدل دوه غټې قبیلې د مشرکینو وي اوس او خزرج او د دې تعداد ډیر زیات شمیر او بل قبایل د یهودو مذهبي لحاظ سره یهودو باغی کی قبیلې ډېرې وی وړې مشهوري قبیلې لکه بنو قینقاع بنو نضیر بنو قریظه وغیره وغیره بیا په دې کې واړه شاخونه خو د دې شمیر او تعداد د مشرکینو په مقابله کې کم او اوس او خزرج په مقابله کې په مدینه منوره کې چې د دې یهودو د دې مشرکینو په منځ کې به جنگ راتلو نو چې جنگ به جوړ شو نو دا مشرکین به په یهودو غالب وو یهودو سره سرمایه وه هغوی جنگ نه غوښتو او دوی پرېښول لپاره نو دې یهودو به ورته وی چې تاسو صبر وکئ یو پیغمبر دی هغه به را روان دی هغه به مبوس کېږي لنډ وخت دی او چې کله هغه راشي نو موږ به د هغه ملګري شو او ستاسو به بیخ وباسو دا به ورته کله کله وی موږ به د هغه سره ملګري کېږو په هغه به ایمان راوړو موږ به ستاسو استحصال کوو ستاسو به بیخ وباسو نو د اوس او خزرج دا خبرې د یهودو نه اورېدي ځکه چې دا جټو جاهلو او دا یهود چې نو دا کتابیانو دی پیغمبر منلو او دی د کتاب نه څه اورېدلي وو نو یو ځل د مدینې منورې نه شپږ کسان رالل
موسم حج ته راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مینا کې د دوی ملاقات وشو. دوی ډډې ته ناستو، د شپې وخت تیاره وه، اور یې بل کړی و. هغه زمانه کې به رڼا دپاره اورونه بلیدل، نو ګرمول او پخول به هم په هغې کول، پخول سړول او رڼا به هم د هغې وه، لرګي به یې بلول. دوی دا ګیر چاپېر ناست دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو، دغسې یو مبارک تلو، کله یو ټولګي ته کله بل ته، دې خلکو څخه راغلو. دا د نبوت 11 کال دی، د نبوت 11 کال دی، او دغه ورځې شپې دي لکه دا نن چې کومې چلېږي نن سبا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې زه یو خبره وکړم تاسو ته. وایي چې یو ورته وایي چې زه د الله رسول یم او الله جل جلاله زما د نبوت او رسالت دپاره انتخاب کړی دی، او زه دا وینا کوم چې الله یو دی، بندګي صرف د هغه په کار ده، د هغه سره په خدایي کې څوک شریک نشته. او نورې خبرې ورته وکړي. نو دا شپږ کسان دا د خزرج دی چې دا خبرې واورېدې، یو بل ته ګوري، نو د یو بل ته وایي چې دا هلکو هسې نه چې هغه پیغمبر وي چې کوم یهود مونږ ته بیا وایي چې پیغمبر به راځي. نو ټولو د یو بل تصدیق وکړو چې د ده خبرې، او دی چې وایي چې زه د الله رسول یم، دا ښکارېږي چې هماغه پیغمبر دی. نو په خپلو کې دی مکې ته راغلي، په خپلو کې ووایي چې بیا داسې ولې نه کوو چې کله یهود په ده باندې ایمان راوړي او د ده ملګري کېږي او په مونږ باندې غلبه حاصلوي، نو مونږ ولې ایمان نه راوړو چې مونږ د ده ملګري شو، مونږ په هغې غالب شو. نو وایي چې دا خو ټیک ته. نو دا شپږ واړه کسان چې په دې کې یو اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی، د شپږ واړو کسانو اسلام قبول کو. دا سن 11 نبوي ده، د نبوت 11 کال دی. دی چې تلل نو دی ووایي چې یا رسول الله مونږ شاته قوم پرېښی دی مدینه کې، مونږ دغه خبره چې دا تا مونږ ته وکړه نو دا خپل قوم ته ووایو، که چېرې دا قوم زمونږ سره ټول مسلمانان شي نو دا یهودو باندې به مونږ غالب شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې یو نو دی چې څنګه راغلل مدینې ته، نو دا خبره دی شروع کړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت او د پیغمبرۍ. نو هر یو کور کې دغه خبرې کېدې چې داسې یو پیغمبر راغلی. بیا چې بل کال شو، بل کال 12 نبوي 12 کال د نبوت، د انتظار کولو، نورو خلکو م انتظار کولو چې مونږ هم لاړ شو. نو 12 کسان رالل مینا ته، مکې مکرمې ته، حج په موسم کې رالل. دې 12 کسانو کې 15 کسان د هغې تېر کالو، یو کس پکې نور راغلی، او 9 کسان نوي، او همدغه اسد ابن زراره رضی الله عنه، او 15 کسان زاړه په دې کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لټولو، خو داسې وخت کې به ملاقات کولو چې مشرکین دغه وخت کې خبر نشي، ځکه چې ابو لهب ورپسې ګرځېدو. دی رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې ملاقات وکړو. کوم ځای کې چې ملاقات وکړو هغې ته العقبه وایي. عقبه ته په اردو کې وایي ګاټي. او مونږ ورته د غره د لمن باندې چې اوچت نری لار وي داسې ځای کې ناست وو چې څوک پرې خبرېدل نه. نو دی دغه ځای کې ناست وو. نن سبا هغه ځای بعضې حضرات وایي او دغه تقریبا د تاریخ او د جغرافي په لحاظ سره سمیم خوري چې تاسو شیطانان ولئ چې کوم حضرات تللی جمراتو ته، نو یو وړوکی شیطان دی مسجد خیف طرف ته، بیا منځنی شیطان راشي، بیا خانه کعبې طرف ته غټ شیطان راشي. دی غټ شیطان نه چې کوز شي او ستا مخ حرم ته خانه کعبې ته، نو ستا ښي لاس ته دا جومات دی، دا په هماغه ځای کې جوړ دی چې کوم ځای کې دا بیعت شوی و. د دې کسانو 12 ملاقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شو. دا جومات په هماغه زوړ عمارت سره دی د عباسیینو په دور کې، او دې ته مسجد العقبه وایي. مسجد العقبه گھاٹی کی مسجد، دغه مسجد العقبه. او نن سبا هلته تلل ګران دي لوغونې، دا سیکورټي والو، دا فوجیان خیمې او د دوی لګېدلي ګیر چاپېر، نو هغه په منځ کې راګیر کړی، موږ ورته تللي. نو اکثرو خلکو ته دا نه دی معلوم، دا ډېر
تاریخي ځای دی په نورو ځایونو کې، ځکه چې د اسلام نشاعت چې مدینه منوره کې شوی دی د هغې بنیاد کې دغه ځای دی. دلته کې بیعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې شاندار سټیجونه او جلسهګاه نه جوړېږي. وحی چې پرې راغلی دی په غار حرا کې او مدینه منوره کې چې د اسلام بنیاد لګېدلی دی، نو د دې عقبې نه لګېدلی. هغه ټایم کې دا غر دې پورې راغلی او نن سبا دا غر تر لرې پورې اوار دی او ځایونه پکې جوړ شوي دي. دې 12 کسانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې ځای کې ملاقات وکړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې خپل عباده ابن صامت رضی الله عنه وی او په اسلام باندې بیعت وکړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نه بیعت واغشتو. بیعت النساء بیعت تذکرہ په قرآن پاک کې ده. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشرك بالله شيئا ولا يزنين ولا يسرقن ولا يقتلن اولادهن ولا يقترينه ببهتان بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. اے پیغمبر تاسو چې مؤمنات زنانه راشي او هغه بیعت کوي چې د الله سره شریک نه ګرځو، بچی باندې قتلو، حرام باندې کو، زنا باندې کو، دا باندې کو. فبايعهن، نو دی بیعت کو، دی د بار د الله نه بخنه وغواړه. نو دې ته بیعت النساء وي. دغه ټکي دغه کلمات نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی خلکو ته وی او په دې ته نه بیعت واغشتو. بیعت عهد، بیعت لوز، بیعت وعده، معاهده چې په دې وټینګ ولاړ یو دا وبریدونه. دی خلکو دغه بیعت تر اخره پورې مرګ پورې په دې باندې قائم او دایمات کړي نه دی ښه. دا 12 کسانو په دې کې اسد بن زرار رضی الله البیعة العقبة الاولى دې ته وایي، هغه ډومبني ته نه وایي. بعضې طالبان هغه دې ځای کې ګډوډ شي، هغه دې ډومبني شپږو کسانو والا ته بیعة العقبة الاولى وایي، نه دې ته بیعة العقبة الاولى وایي. او دې پسې چې کوم دی نو بیا بل کال بیعت شوی دی بیعت العقبة الثانیه، په هغې کې 80 کسانو تقریبا. هغې به انشاءالله رستو بیانېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی کله مسلمانان شول نو دی سره یو 2 کسان کله مکې مکرمې، یو عبدالله ابن ام مکتوم چې نابینا صحابي دی، یو مصعب ابن عمیر رضی الله عنهما دی ورسره کو. مصعب ابن عمیر د مکې شهزاده و، د باندې پلار دومره مین او پلار مالدار و چې د به سهار او ماښام جوړې بدلولې او په مکه کې چې به کومه قیمتي خوشبويي عطر راغله نو پلار به دته اخیسته. د شهزادګانو ژوند یې تېرول او چې دی مسلمان شو او په احد کې شهید شو نو د ده دپاره د کفن انتظام نو یو ټوټه و صرف یو، حالانکې نن سبا کفن سړو ته په 2 څادرونو یو قمیص کې ورکولی کېږي، 3 کپړي. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه سره یو چپوټی او په هغې کې چې سر به یې پټ کړو نو خپې به یې څرګندې شو او چې خپې به یې پټې کړې نو سر به یې څرګند شو. او دا هغه کس دی چې د مدینې منورې ډومبی امام دی، د مدینې منورې ډومبی خطیب دی، د مدینې منورې ډومبی داعي دی. مصعب ابن عمیر دی د مکې شهزاده و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی واستولو هغې سره ورته ویل چې دی به ستاسو خلکو ته تعلیم ورکوي. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه چې لاړو نو اسد ابن زراره چې تاسو ته ما تذکره وکړه چې ډومبی 6 کسانو کې هم هغه او بیا د 12 کسانو کې هم هغه ورته په خپل ځای کې ځای ورکوي، ته به ما سره پاتې کېږي. او د بې خیال کولو او دته به خلک راتلل یا به چا څه قتلو، هغې ته به د اسلام او د دین تعلیمات ورکول. اسد ابن زرار رضی الله عنه هغه سوچ وکړو چې د یهودو یو ورځ ده، زبرګه ورځ ده، د خالی ورځ، او د عیسایانو یو زبرګه ورځ ده، د اتوار ورځ. نو زمونږ د هم داسې یو زبرګه ورځ وي چې په هغې کې مسلمانان مونږ ټول جمع کېږو. هغه کومه ورځ پکار ده؟ د سوچ نه پسې ووایي چې د جمعې ورځ پکار ده چې د یهودو د عیسایانو د دې دواړو نه مخکې نو د هغې د خالي او د اتوار ورځ دي، نو زمونږ د جمعې ورځ ده. دی په خپل سوچ سره دا انتخاب کړی دی. او بیا یې وی اسد ابن زرار رضی الله عنه ته چې ته مونږ ته موږ راکړو دی به جمع کېدل. په بل کال ورپسې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه وخت پس خط راواستو، په هغې کې ولیکل چې د جمعې په ورځ تاسو ټول جمع کېږئ او په دې کې 2 رکعته لمونځ کوئ. نو دا الحمدلله دا جومات چې ډک دی، د مسلمانانو جوماتونه چې ډک وي، د دې بنیاد د هغه ځای نه لګېدلی دی
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر او صحابه مرګري مخلصین په ایمان کې دا غي د خوف سوچ دا غي د مشورې دا غي د خواهش مطابق الله جل شانه د جمعې د مسفرس او د دې نوم جمعه نه و د جاهلیت په زمانہ کې د دې نوم و یوم العروبه یوم العروبه او د دې وجنه د دې نوم جمعه کې خوده د اسلام کې بیا جمعه شو نو دغه مصعب ابن عمر رضی الله عنه به خطیب دی مزونه هم د ورکول او پنځه مزونه او د جمعې مزبم د کول د حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه صحابي دی دا هغه صحابي دی چې قران پاک کې د تذکرہ رضی نوم سره نه ده او ذکر اشته لوی واقع ذکر ده د تبوک نه دی پاتې شوی وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت دا غدریو کسانو توبه الله قبول کړه چې څوک رستو پاتې شي کعب ابن مالک رضی الله عنه دا زوړ صحابي دی د زوی د عبدالرحمن ابن کعب چې د بده جمعې مستتلو نو عبدالرحمن ابن کعب وی زوی تابعی دی چې ما د خپل د لاس نه نیول او ځکه چې بوډا او کمزوري شو نو چې کله به د روان شو جمعې مستو مې روان کو نو حضرت اسد ابن زراره رضی الله عنه ته به دعا کوله دعا به وتقول خامخه وې ما وی چې هر جمعه د دعا کوي نو راشه کدا تاسو دیونه کو نو تب خونه کې د دې پلار نه تاسو ته چې د اسد ابن زراره ته ولې دعا کوي د جمعې په ورځ نیو ځله د پلار نه کعب ابن مالک رضی الله عنه تاسو کو چې سر زتا اورم چې ته هر جمعه چې زتا بیا هم لاس نه نیولې نو ته اسد ابن زراره ته دعا کوي وې چې بچي د اسد ابن زراره هغه کس ته چړمبه جمعې بنیاد دی خو زته د دعا کو دا د الله جل جلاله عظیم نعمتونه دي عزت منو دا مز دا جمعه د دې قدر کوي قدر الله جل جلاله شکر ادا کوي الحمدلله چې جمعه تراشي د مسلمانانو د اسلام اظهار او شوکت او دې سره سره د الله جل جلاله اتمام حجتم دې پتا سو باندې چې تاسو ته مقدر کړی دا تاسو د الله جل جلاله د پاره او د دین د پاره څومره څه کوي الله جل جلاله دې موږ ته د عمل توفیق راکړي او الله پاک دې زموږ ایمان محفوظ کړي واخر دعوانا الحمد